د سیټ ته به تاسو ته دا تصویر ښکارېږي. په دې تصویر کې چې دی ټوټۍ دي د جومات او دستخانو له چا تصویر ایستلی دی، نو په هغې کې چې دی به دې ټوټو پورې داخلې نشته. نو که په دې ټوټو باندې تاسو اودس کوئ، د دې سره به تاسو ته 2 پیدې چې دي دا میلاویږي. دا که په هر ځای کې لګېدلی او که په هر جومات کې لګېدلی، او په کار هم دا ده چې دا په هر جومات کې دا قسمه ټوټۍ چې دي دا ولګي. که هرې کمپنۍ راخ کړي دي نو دا والا په کار دي چې دا مارکیټ ته راوکاږي او خلک دا په جومات کې لازم ولګوي، ځکه د دې سره به 2 پیدې چې دي هغه به تاسو ته میلاویږي. که تاسو لاړ شئ جومات ته او هلته کې اودس کوئ، نو تاسو به اکثر لیدلی ځینې کسانو په پل پرشر باندې چې دی اوبه چالو کړي او هلته کې به دمه دمه باندې اودس کوي، نو د دې سره هغه اوبه چې دي دا ضایع کېږي. نو د دې سره به 2 پیدې تاسو ته دا میلاویږي چې کله دا ټوټۍ تاسو کولاوهئ نو دا به تاسو باندې مخامخ چې دی دا به اوبه درولي. د دې د وجې نه به دا اوبه چې دي دا به تاسو سلو چالو کړي، نو تاسو به اوبه چې دي دا به لږ استعمالوئ، نو د دې سره به د اوبو اسراف چې دی دا به ختمېږي. بل لا چې تاسو ته به ثواب هم میلاویږي، ځکه اودس چې دی په 5 سیزونو باندې چې دی مکروه کېږي. په هغې کې یو دا هم دی چې تاسو د ضرورت نه سیوا اوبه چې دی دا استعمالوئ، نو د دې سره هم اودس چې دی مکروه کېږي او د اودس په ثواب کې چې دی کمی راځي. نو د دې سره به یو تاسو ته ثواب میلاویږي، یو به تاسو د اسراف نه چې دی د دې سره وبچ کېږئ. بل لا مارکیټ ته دا ټوټۍ راوته پکار دي چې په هر جومات کې دا ولګي، ځکه چې د دې سره به د اوبو اسراف چې دی دا به هم ختم شي. بل لا چې تاسو ته به د دې سره ثواب چې دی دا به هم میلاویږي. که دا میسیج یو خوښ شوی نو دا مخکې شیر کړئ چې دا عام شي او په هر جومات کې چې دی دا قسمه ټوټۍ ولګي چې د اوبو اسراف چې دی دا ختم شي.